دا مسلم حدیث دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي یو سړی په ځنګله کې را روان و. چې را روان و نو وریځ راغله. په دغه وریځ کې داسې غږ وسولو، داسې اعلان وسو، داسې اواز رالی چې ولاندې سي دا وریځ د فلاني پر باغ یا فلاني کښت کرونده پر هغه دې وورېږي. دا سړي چې دا غږ واورېدی بیا دا وریځ چې د هغه روانه سوه. چې روانه سوله یو ځای نږدې وورېدله او بیا یو نالۍ و په هغه کې اوبه راجمع سوې. دا اوبه چې دي هغه روانې سوې. دا سړی وایي زه په پسې سوم. چې په پسې سوم هله 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 دا اوبه چې کوم ځای له رارسېدې یو سړی ولاړ دی بیلچه میلچه یې په لاس کې ده. نو زه رالم پوښتنه مې ځینې وکړه مال ستا نوم؟ ده ول زما نوم پلانی دی. ول پوښتنه راسه وکړه چې خیر خو به یې د نامه پوښتنه دې ولې راسه وکړله؟ ول ما ورته ویلې دغه وریځ والا داسې مطلب غږ رالی، داسې غږ ما واورېدی، داسې اواز ما واورېدی. بیا دا وریځ را روانه سوله، بیا راله وورېدله، بیا اوبه رالې، بیا ته ولاړې. نو ته به ما ته اوس دا وایه چې د دې وجه څه ده او تا ته دغه اعزاز الله درکړی څنګه دی؟ ده ورته ویلې ما خو څوک په دې خبره خبر کړی نه و. زما او د الله معامله وه، زما او د الله معامله وه، ما څوک خبر کړی نه و. خو چونکې اوس ستا له ما پوښتنه وکړه، غږ دې واورېدی، زما اواز، بیا تا مطلب زما نوم دې وپېژندی. نو ول وجه دا ده چې زه کله هم دا خپل فصل راواخله، خپله کیتۍ راواخله، دا خپل کښت و کرونده راواخله. په دې کې زه چې کله د هغه آمدن چې کوم دی د هغه چې کومه نفع ده دا ما 3 حصې کړي دي. یوه حصه د الله په لاره کې ورکوم، یوه حصه زما د بچیانو ده، او یوه حصه چې د هغه زه بیرته پر د هغه کار و کتار لګوم. بس دا زما معمول دی. هو دا خبره ده، دا وجه ده چې تا د الله رب العزت په دربار کې په خپل مال کې یوه حصه چې د هغه منتخب کړې ده، هغه تا معلومه کړې ده د الله د رضا دپاره. نو بیا الله پاک دا دی علاحده یوازې ستا پر مځکه باندې باران ووروئ یا یې ستا مځکې له اوبه راوستلې. اوس دې سړي دا نه وویل چې ما الله پاک د ځان سره شریک کړی دی، دا یې نه وویل چې الله پاک زما پارټنر دی. بس دا ویلې یوه حصه ما د الله په خاطر د الله د رضا دپاره ایښې ده چې دا به زه د الله رب العزت بندګان چې کوم غریبان دي، کوم مظلومان دي، کوم بېوسه دي و هغو ته بې ورکومه. څومره لویه خبره راله. که غواړئ چې خپل کاروبار ته ترقي راولئ، که غواړئ چې دا خپل کاروبار پر مخ کړئ، نو بیا داسې وکئ، بیا یوه حصه د الله په خاطر معلومه کوئ چې په 100 روپۍ کې 1 روپۍ دا زه د الله په لاره کې ورکوم. زکات خو ځان ته دی. بیا په 100 روپۍ کې 2 روپۍ، بیا چې کله تاله روپۍ را شروع سولې جاوید چودري پر دې علاحده یو کالم لیکلی دی چې چا د غټو کمپنۍ والا څه ما پوښتنه وکړله چې دا تاسو دومره پر هاي لیول ولې روان یاست، دا ستاسو کاروبار ولې دومره په لویه پیمانه روان دی؟ هغه ویلې موږ د الله په خاطر یوه حصه معلومه کړې ده او هغه حصې بیا زموږ دومره برکت کړی دی. نو الله پاک چې د کومو غریبانو دپاره تا حصه معلومه کړې ده، الله پاک هغه مړوي. نو چې الله پاک هغه مړوي نو و تا ته هم ډایرکټ هغه ګټه چې ده